د شوګر د کنټرول کولو یا د شوګر د کمولو یو ډېر اسانه طریقه درته وښیم. هسې هم د ګرمۍ موسم شروع دی او په دې کې چې کوم دی نو متعصم تنده لګي اوبه زیاتې څښو، خو که چېرې د یو سړي شوګر وي نو هغه دپاره د اوبو څښل ډېر لازمي دي. او څنګه چې ریسرچ وایي چې 8 ګیلاسه 9 ګیلاسه اوبه څښل دا هر یو کس ته ضروري دي چې هغه څښي په ورځ کې، خو د شوګر مریض ته ډېرې لازم دي. زمونږ پنکریاس ته یا زمونږ لبلبې ته چې هغه زمونږ د هارمون چې دا څومره مطلب دا دی زموږ په وجود کې کوم لکه انسولین شو یا ګلوکوګون شو د هغې صحیح طریقې سره ځای ته رسولو دپاره اوبو ډېر زیات ضرورت دی لبلبې ته. نو اوبه ډېرې لازم دي، اوبه څښل ډېرې ضروري دي. 2 کاره به اوبو سره نور هم کېږي. یو خو به ورسره ستاسو رنګت صفا وي، وړوکې ودسمات یې به زر زر راځي، دې کې شک نشته، خو هغې سره به ستاسو دننه وجود صفا کېږي، ګردې به ورسره صفا وي، ستاسو مثانه به ورسره صفا وي، تاسو ته به UTI به نه کېږي، یورینري ټرکټ انفیکشن چې څه ته وایي، دغه څیزونه به بچې. او بله خبره دا ده چې د شوګر لیول ورسره کمیږي. نو خپل ځان ډېر زیات خیال وساتئ، په خپلو دعاګانو کې امام یاد وساتئ، او الله دې وکړي چې بغیر د څه دوايانو نه، بغیر د انسولینو نه، الله پاک دې څومره د شوګر مریضان دي هغوی ته یا په نورو مرضونو کې مبتلا خلک دي، نو الله پاک دې ټولو ته شفا کامله نصیب کړي. خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. انشاءالله په راروانه ویډیو کې ملاقات کېږي. والسلام.